نن درته محترمو د لا حول ولا قوة الا بالله یو ناشنا او عجیبه حتم هما یاد ساتئ محترمو د چا چې څومره مشکلات دي د هغې دپاره وظیفه کې الله پاک به تمام مشکلات دا ختموي. څومره حاجتونه دي د هغې دپاره وظیفه کې الله پاک به تمام حاجتونه دا پوره کوي. یاد ساتئ چې لا حول ولا قوة الا بالله د ننن مې بیمارانو علاج دی یا د ننن مې بیماریانو محترمو د علاج دی او په ټولو کې چې کومه د ټولو نه کومه بیماري ده مرض دی هغه ټینشن دی. چې کوم سړی یا کومه زنانه لا حول ولا قوة الا بالله دا وظیفه کوي الله پاک به د هر قسم مشکل نه ساتي. الله پاک به د هر قسمه پریشانی نه ساتي. د ټینشن په شان دی که مهلک مرض دی د دې نه به الله پاک محترمو دا وساتي. ډېره زیاته لاجوابه ډېره زیاته پاورفل وظیفه ده. کوشش وکړئ په خپل مو کې ملګرو سره هم شیر کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات مهربان او د ډېر زیات رحم کوونکي رب په نوم باندې. محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د لا حول ولا قوة الا بالله وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو چې په ژوند کې چا هم دا وظیفه کړې ده ناامیده شوي نه دي. ځکه محترمو ناامیدي دا ګناه ده، ناامیدي کفر دی. ذکر کول خپل خالق خپل مالک یادول دا ډېره زیاته لویه او غټه سینه غواړي. چې کله محترمو موږ ذکر شروع کړو د لا حول ولا قوة الا بالله د کوم مطلب دپاره موږ شروع کړو د کوم مقصد دپاره شروع کړو انشاءالله العزیز دغه مقاصد او دغه مطلب رب الله پاک محترم ستاسو قبلوي. محترمو څومره چې دا وظیفه موږ په اطمینان سره وکړه څومره چې موږ په توجه سره وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ هر قسم مسله دا حل کړي. یاد ساتئ محترمو الله پاک سره تعلق سازول الله پاک سره داسې اړیکې قایمول چې موږ کله خبره کوو او زموږ د خولې نه چې لفظ ووته نه وي الله پاک دا قبول کړی وي. الله پاک محترمو په ځان باندې عاشق کو چې کله محبوب سم وایي بې عاشقه هم مني. خو موږ الله پاک سره محترمو دومره تعلق او اساس کړی نه دی نو ځکه نه زموږ سوال قبلیږي نه زموږ وظیفه قبلیږي. نو کوشش به کوو محترمو چې د مونځونو اهتمام وکړو ځکه چې په مانځه باندې الله پاک ډېر خوشحالیږي او ورسره د قرآن مجید تلاوت کو په دې الله پاک دومره خوشحالیږي چې امام مالک صاحب 100 پیرې الله پاک خوب کې ولیده نو بیا یې تپوس وکړو چې یاره الله پاک نه تپوس وکړو چې ته په څه باندې خوشحالیږي. الله پاک ورته وایي د قرآن مجید تلاوت چې څوک ډېر کوي په دې باندې ډېر زیات خوشحالیږي. ما محترمه د قرآن مجید تلاوت سره کوي او بیا دا وظیفه چې کوم تاسو ته یم لا حول ولا قوة الا بالله نو دا وظیفه محترمو تاسو 500 پیرې ځان له وظیفه کوي روزانه کوي انشاءالله العزیز مکمل ګارنټي در کوم چې څومره هم د غټې نه غټه مسله وي څومره هم د لوی نه لوی پریشاني وي څومره لوی حاجت وي تمام حاجتونه به دې پوره کیږي مشکلات به دې ختمیږي. یاد ساتئ محترمو د زړه په صدق سره د زړه په اطمینان سره بس تاسو دا وظیفه روزانه شروع کوئ انشاءالله العزیز. او فرمایي علما کرام چې د 100 بیمارو نه سیوا بیمارو شفا هم پکې ده. څونه بیماران دي د هغوی دپاره شروع کوئ انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به درله شفا درکړي. نن سبا که موږ لاړ شو ګورو تمام هسپتالونه دومره ډک دي دومره چې کوم هسپتال ته ورځي هلکه پکې پراته دي بیمار دي څوک ولاړ دي چا یو څه مسله وي چا بله څه مسله وي. نو کوشش محترم وکړئ چې وظیفه د زړه نه وکړئ انشاءالله العزیز. الله پاک به زموږ استادو هره مسله دا به حل کړي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.